بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذو قدر مولا فرمي: وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. وليس بغك شيء وتاجي د کفاءت او د اولیاء مسائل شروع دي. نو مسله بیانې کله چې یو زنانه نکاح وکي او د دغې زنانو کم مهر مثل وي د دې بیان را روان دی. خپل مهر د هغې نه کم مقرر کي نو اولیاء ته اعتراض شته دی، حق شته چې اعتراض وکي. خاوند ته ورله ووایي یا دې جنۍ ته ووایي چې موږ یا خو مهر پوره کوي، زموږ د عزت سوال دی، او یا دا قصه درله ختمو په قاضي باندې. ورته وګورئ: وإذا تزوجت المرأة کله چې نکاح وکړي ښځه ونقصت عن مهر مثلها او کم کی کموالی وکړي د خپل مهر مثل نه، نو فللأولیاء نو جایز د اولیاء ته الاعتراض علیها چې اعتراض په دې ښځه وکړي عند ابي حنیفة رحمه الله. دا حق ورته شته دی حتی یتم لها تر دې چې یتم حتی یتم لها تر دې چې مکمل شي د ښځې دپاره مهر مثلها مهر مثل او یفارقو یا یتم مو وایه چې خاوند یې پوره کړي دي ته مهر مثل او یا یې جدا کړي دا ښځه او یا دا ښځه جدا شي. وقال صاحبین فرمایي: لیس لهم ذلک، اولیاءو ته دا حق نه دی حاصل چې ورته وایي یا مهر پوره کا او یا نکاح ختمو. مولوي صاحب تاسو لږ بر وګورئ، امام محمد رحم الله رای مخکې موږ ذکر کړی و چې کله د ولي اجازت نه غیر نکاح وشي نو دغه نکاح به موقوفه یادم شي که نه. ورسره ویلي امام محمد رحم الله دې قول نه رجوع کړی دا ویلي مو که نه. موږ ویل بیا به مسله راځي. اوس دلته وګورئ دې مسلې ته، جنۍ نکاح کړي بغیر د اولیاو د اجازت نه چا سره، امام او مهر یې کم کړی، امام صاحب وایي مهر دې ورته پوره کړي، او امام محمد صاحب د امام صاحب څه ملګری دی وایي نه بس نکاح شوی مهر دې نه پوره کوي. نو دلته معلومه شوله چې بغیر د ولی د اجازت نه که نکاح وکړي امام محمد رحم الله رای هم دا دی چې نافظه ده. خیر هم دی که نه؟ اگر چې خلکو صاحب د هدایي وایي دا مسله شاهد او ګواه ده په دې خبره چې امام محمد رحم الله هماغه مسلې نه رجوع کړې ده، خو له چا په اعتراض هم کړی وي دا خبره صحیح نه ده. اولیاو به ورته اجازت ورکړی که نه چې نکاح ورسره وکړه، خو د مهر بیان به نه شوی، دې به بې مهر کم مقرر کړی. وګورئ وهذا الوضع دا مسله چې د قدري مولا کومه ذکر کړی ده انما یصح علی قول محمد دا صحیح کیږي د امام محمد رحم الله په قول باندې علی اعتبار قوله المرجوع الیه، په دې اعتبار سره چې دغه موږ هغه قول والو کوم ته چې هغه رجوع کړی ده فی النکاح بغیر الولی کې هغه رجوع هم دې ته کړی و که نه چې کیږي. وقد صح ذلك او دا خبره صحیح ده چې رجوع کړی و نکاح کیږي موقوفه نه ده. وهذه شهادة صادقة دا مسله دا ګواه د رښتونکي ګواه علیه په دغه قول باندې چې رجوع ورته کړی ده دا خبره په هغې ګواه ده. لهما توجه جي اوس د صاحبینو دلیل څه دی؟ که مهر یې کم کړی اولیاو ته اعتراض نشته دی، وایي چې دا مهر خو د جنۍ خپل حق دی او څوک چې خپل حق کموي زیاتوي څوک په اعتراض کولی شي؟ نه شي کولی. لهما د صاحبینو دلیل دا دی انما زاد علی العشره هغه چې زید شي مهر په لسو باندې لسو پورې شریعت حق دی دا به خامخا مقرره دی نه کم نشي. نو د لسو نه زید چې حق و حق د ښځې دی او قانون دا دی ومن اسقط حقه څوک چې خپل حق ساقط کي لا یعترض علیه په هغې اعتراض نشي کېدلی. کما بعد التسمیه لکه چې یو پیره مهر مقرر شو 1,00,000 روپۍ او بیا دا ښځه خاوند ته وایي زه مړه 1000 راکړه او نور یې 99,000 درته معاف، ټول وایي چې دا بالکل صحیح دی، اولیاء اعتراض هم نشي کولی. امام صاحب ته وایي څنګه چې دلته اولیاء اعتراض نشي کولی چې کوم مقرر کړي به هم نشي، نه پوهېږئ پې. ولی ابي حنیفه ته امام صاحب دلیل واورئ، تاسو بر وګورئ جي امام صاحب وایي چې د کمې زنانه که مهر کم مقرر شي که نه نو د دغې خاندان ته د عار وي، ستاسو جنکۍ دومره سپکې شولې دومره کم مهرونه مقرریږي نو خلک یې عار ګڼي، دې وجې نه اعتراض به کوي، ځان نه عار لرې کوي که نه پوه نه شوئ. او پاتې شوله دا بله مسله چې یو پیره مهر زید مقرر شي به یې خپله کم کي، دا خو خپل خلک سخاوت ګڼي او د زړه غټوالی مني، موږ دومره ښه خلک یي، هغه عیب نه دی. واوره
ولی ابي حنیفه رحمه الله ان الاولیاء چې دي یفتخرون دی فخر کوي بغلاء المهور د مهرونو بزیت والی ويتعيرون عار محسوسي بنقصانها د مہر په کموالی فاشبه الکفاءت نو مشابهت د کفاءت سره شو چې غیر کف کی نکاح وکي ویلی مو کنه اولیاء اعتراض کولای شي بخلاف الابراء بخلاف دغه صورت کې چې خزم بری کی بعد تسمیه وته میرا کا ټول یا په کسی سم را کا لانه لا يتعير به زکه بده باندې عار نه لګي د دې په وجه د دې په وجه باندې د مہر په کمولو ختمولو په وجه باندې بعد تسمیه په چا باندې عار نه لګي لانه شان د لا يتعير عار نه لګي به د دې په وجه ابرا په وجه واذا زوج الاب ابنته الصغيره ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزاد في مهر امراته اجازه ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد الاكبر وګوري ټول یو پیری ویما یو سړي د خپل نابالغ لور نکاح د چا سره وکړله او کم مهر مثل له مهري په خاون باندې ولا دغه نه کم مقرر کو او یا یو سړي د خپل نابالغ زوی نکاح د یو جنې سره وکړله او د جنې کم مهر مثل دغه نه په خپل زوی زیات مقرر کو نو د دې بچ حکم وی زمنګ د حناف مفتابه رائے دار چې پلار او نکاح دا کار کولای شي نور څوکي نشي وته ګورئ واذا زوج الاب کله چې نکاح وکي بلار ابنته د خپل لور صغيري ونقص من مهرها او داغه کم مهر مثل وی داغه نه مهر کم مقرر کی کمی کی او ابنه هذا خپل زوی نکاح وکي د صغير وزاد فی مهر امراته او داغه د خزي چې کم مهر مثل وی داغه نه زید کی جاز ذلك عليهما دا جائز ده په ابو په جد باندې ابو جد عليهما دا جائز ده په دغه صغیر او صغیره باندې څه ده کنه ټیک ده ولا يجوز ذلك لغير الاب دا خو جائز ده ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد دا د ابو جد نه له وچاله نور جائز نه ده وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله د امام صاحب رائے ده علماء ته فتوا په ور کړی صاحبانو رائے اورجی توجه هغه وی چې د لور مہر دومره زیات کم کو کنه چې عام طور دومره خلک نه کمي نه دا به صحیح نه ده او د زوی د خزر لپاره مہر دومره زیات مقرر کو نابالغ زوی دی چې عام طور څوک دومره زیات دغه خاندان کې چاره نه مقرري به برت به صحیح نه ده وي پوهیږي په وګوره وقال صاحبین فرمای لا يجوز الحد نو کمواله او زیادت د دواړه جایز نه دي ها دومره کم کو چام تور خلق کمی دومره یا د نابالغ زویغه د خزي دومره زیات کو چام تور خلق دومره زیاتې بس به ټیک ده الا بما مگر اغه غبن يتغبن الناس فيه چې خلق دغه قسم غبن کوي خلق کې دغه قسم غبن دوکه کېدل د مروج وي دې دغه بني يسير وي دوکه شو لور د پاره کم مہر مقرر کو خودم خلق دوکه کیږي بس به ټیک ده دوکه شو د زوی د خزې مہر زیات مقرر کو خودم خلق دوکه کیږي بس به ټیک ده او کام طور په خلق نه دوکه کېدل او داسې وکړیو به د زیتی له اعتبار نه وي تاسو به زیتی له اعتبار نه وي کنه نکاح باندې کیږي ما خبره صحیح ونه کړه وای جی صحیح دا چې د سره نکاح نه کیږي د صاحبانو په زمانه د خپل لوري مہر انتهایی کم مقرر کو نکاح نه کیږي وای د زوی د خزې مہر انتهایی زیات مقرر کو نکاح ونه شولا وجه وایوها ومعنى هذا الكلام معنى دې کلام لا يجوز الحد والزياده انه لا يجوز العقد عندهما داغو بنسبان دې سره د عقد جائز نه دی ولی یار ویجی دی پلار او نکته چې دا کم ولایت حاصل لکنه د کې شرط دا دی چې ته ولی دا کار کولې شي نکاح ورل کولې شي خو چې مصلحت پکې ته چې زیات مہر مقرره د زوی باندې او د لور کم مقرره دي کې څه مصلحت شته نشته چې نشته تا ته د ولایت هم بیان نشته موږ د مادو کې 57 نمبر ماده ده التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه رعیت ما تحت باندې تصرف سړی ته وی خو شرط دا چې مصلحت پکې چې مصلحت پکې نو به تصرف هم نشي کولای دلته دغه مسله بیانې لأن الولایت چې مقیده دا مقید دی بشرط النظر چې دې کې به خیال ساتل وي خیال ساتل نظر کول وي
سم ویلو خیر خواهی به بکی فإن د فواتی کله چې خیر خواهی نه نظر فوت شي يبطل لقد بفوت کیږي وهذا وجه دا لأن الحتى زکه کمول عن مهر المثل ليس من النذر دا څه شفقت دی دا څه خیر خواهی ده نه ده فی شیء هیڅ قسمه نه ده کما فی البیع لکه بیع کې هم دا نه ده جایز دا خپل ماشوم زی مال دی بیخي ارزانې خرڅ کو یا غلط څه اخیستل دغه په پیسو بیخي ګرانې واخیستلو دا نه ده جایز بیع کې دلته نکاح کې هم نه جایز ولهذا دغه وجد وليس لم يملك ذلك غيرهما ابو وجدنا الى نورم نشي کولای دا کار امام صاحب ته وي تم منی چا ابو وجدنا الى مہر زیتول د انګور نابالغ زی والا او یا دلوره کمول ابو وجدنا الى نور ورونه وغيره نشي کولای ولی نشي هم دغه وجد چې دا خیر خوای نه ده پوهیږي کنه بیار ولی ابي حنیفه امام صاحب ته وي واورا ان الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابه ډیر مزیدار خبره کړې ده توجه مہر زید لور له مہر کم مقرر کو یان وسیله د زوی نابالغ زوی خزل زید مقرر کو یا د نابالغ وسی توجه جی دیگه خیر خواهی شته کنه شته نه احتمال به کې شته چې خیر خواهی نه او احتمال به کې شته چې د پلار دی نیکه نور څه مقصدونه په نظر کې ساتلی مہر دی کمی نور مقاصد ډیر دی بکی هغه په نظر کې کړي نو خیر خواهی شته اوس خیر خواهی شته کنه شته خبره شکی ده کنه پټه ده پټه پته نه لګي پوه شي کنه احتمال شته چې خیر خواهی بالکل نه احتمال شته چې نور څه مقاصدی پاغوي نظری یعنی خیر خواهی نه خیر خواهی شته کنه شته د زړه شه ده پټ شه ده نو کله چې دغه شان علت پټ وی کنه نه به چې کوم دغه سبب ظاهری پغی فیصله کیږي او سبب ظاهری هغه قرب قرابت دی پلارونی که خولوی قرابت دی دا قرابت چې موجود دی موږ به دا فیصله کوو خیر خواهی شته بل څه نور څه مفاد دی پغی نظر دی او دې د بارم ماده د ماته ست ویلی و هغه د مخکې 57 و د 67 ده دلیل شی فی الامور الباطنه يقوم مقامه دی یو شی دلیل چی سبب امور باطنه او کې دا غشي بځي ودرېږي دا قرابت دلته خیر خوای بځي ودرېږي او ته وګورئ ان الحكم حکم چې یدارو دا دایر دی علی دلیل نظری دا اولی رولی د خیر خوای د دلیل سره خیر خوای دلیل څوک دی یار هغه قرب قرابت دی کنه وفي النکاح مقاصد نکاح کې مقاصد کې دي شي تربو علی المهر غزیتی مہر باندې نور څه مقاصد وي تاسو پیږئ او صاحبانو مال خبره کړې و چې مالی ول ارزان خرڅ کو ای برډیر روپو ولا خسته ویل نه جایز دا ویلو کنه وای مال کې خو صرف مالیت مقصود وي نه خو فوت شو نه ځکه جایز نه او نکاح کې خو مہر نه علاوه نور مقاصدی کې دي شغي مقصود کړي هر چې مالیت دی المقصوده فی التصرف المالی نو هل تبل څونه اوس هغه دا ویلو چې پلار او نکنه علاوه نور چاته د حق نشته دی ویلو کنه دا د دې خبرې دلیل دی چې پلار او نکه تم نشته نو به موږ ویلو د پلار او د نکه شفقت قوي دی او د نور هغه ناقص دی نو پلار نکه سره نور مشابه کوا او دلیل عدم نو فی حق غیرهما قرب قرابت دلیلو دا من نشکړې دی په حق د غیرو کې هغه کې قرب قرابت نشته ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا او زوج ابنه وهو صغير امة فهو جائز برګوري جی یو سړي د خپل نابالغ لور نکاح د غلام سره وکړه یا د خپل نابالغ زوی نکاح د وینځ سره وکړه جایز به کنا او جایز ده بس ختمه تور زی خالی وال پکاري لکه فرمان لې چې وو ومن زوج ابنته او څوک چې نکاح وکړي د خپل لور وهي صغيرة حال لا چې لوري صغیره وي عبدا د غلام سره او زوج ابنه یا نکاح وکړي د خپل زوی وهو صغير حال لا چې زوی صغیر وي امتن د وینځ سره ول نکاح وکړي فهو جائز څوک شته چې تاسو کې بدی قصو نه پیږي ولې څه پیږي پیګانا نو قال هدايه مولا فرمایي دا کما مسله چې ذکر شول د امام سبرائی وا هذا وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله ايضا دم صرف د امام سبرائی وکا وجه سره
دا د غلام سره چې ول نکاح کوي لور لا یا د وینځ سره نکاح کوي زوی لا کیدای شي چې څه مصلحت وي اگر چې د لور کف نه دی غلام او هغه مصلحت د کف نه زیات وي هغې ته کتلي علم دی که نه لأن الاعراض عن الكفاءة ځکه اعراض کول د کفاءت نه لور نکاح غیر کفا حریت نشته او نکاح کوي غلام سورله لمصلحت دا به څه مصلحت وي که نه تفوقها او دغه مصلحت به اوچت وي زیات به وي په دغه کفاءت باندې وعندهما هو ضرر ظاهر صاحبین وي دا خو ظاهري ضرر دی یار دا څنګه جایز کې عدم الکفاءت کفاءت نشته لور نکاح غلام سره کوي هغې کفه دی دا ظاهري ضرر دی او موږ ویلو قاعده ماده 57 نمبر تصرف په ما تحت باندې مصلحت باندې بنایي مصلحت چې نه وي تصرف هم ټیک نه مصلحت دلته نشته فلا يجوز والله اعلم تاسو پوهېږئ که نه لږ بر وګورئ چې سیء الاختیار پلار مفتی رشید احمد صاحب رحم الله دا خبر ذکر کړی د حسن الفتاوا کې چې یو پلار داسې که نه وختي ما یو پیر ذکر کړی مکه خیري او مختصر مې ذکر کړی وه چې هغه د هغې اختیار بد وي لکه دلته چې د غلام سره ولا نکاح کول وغیره نو هغه دا ویلي زه د خپله نه غواړم چې زه په دې فتوا ورکړم خو په دې باندې سوچ پکار دی او پکار ده چې کله یو سړی بار بار یې دغه شان کار د خپل بچو سره کړی و بیا چې هغه د خپلې لور نکاح داسې ځای کې کوله غیر کفه کې سره د دې نه چې پلار د نکاح دې ټیک نه شي کار نه چې مسله داسې جوړی شي وي مخکې راځئ فصل فی الوکالت بالنکاح وغیرها دا فصل په دې کې وکالت د نکاح او د نکاح نه علاوه د نور اشیاو بیانوي هلکه د وکالت باب دلته څنګه راوړي فصل ولې راوړي ویما لږ به وګورئ دا باب خو د اولیاو د اکفاو وکالت څه کوي وایي جی څنګه چې ولی خپل قول نافظوي په غیر دغه شان وکیل هم څوک چې مقرر کي هغه هم خپل قول نافظوي په غیر باندې که موکل باندې او چې مقرر یې کي دې مناسبت کې د وکالت څه مسلې ذکر کوي لږې ذکر کوو که د وخت شي وغیرها دغه شان لکه نکاح د فضولي د هغې بیان راته کوي ويجوز لابن العم ان يزوج بنت عمه من نفسه لږ به وګورئ دا ډېره مزیداره مسله ده د تره زوی له جایز ده چې د ترور نکاح ځان سره د خپله وکړي څوک نشته دی واړه څه به یې په خلکو وتې کومه راځه بس خپله به ورته را اړم شو که نه خوانې در نه کو فرمانه ارامي دا شی ونه کړي ګورئ ويجوز جایز ده لابن العم تره زوی دپاره او یزوج چې نکاح وکړي بنت عمه د تر لور سره من نفس د تر د لور نکاح من نفس ځان سره امام ظفر رحم الله ویلا یجوز دا دینه منما خپل ولیم جوړیږي د هغې د طرفه او واپس ناکح هم جوړیږي ځان د طرفه دا خو نکاح کوونکی هم شو او بل له نکاح کوونکی هم شو ځان له نکاح کوونکی هم شو یو کس کې دواړه جمع شو دا به وروسته وایو بله دویمه مسله واوره لکه یوه جینۍ ده فرمان ته ویل چې بس ته زما وکیل شي زما نکاح د خپل ځان سره کې اجازت دی درته کولی شي فرمان رالی کلاس کې ودرېدلو نیمې خبرې پرېښوستلې یو د مې ویل پلانکۍ زه وکیل کړی یم د دې خبرې چې زه د هغې نکاح ځان سره وکړم هلکه ګواه اوسئ ما هغه ځان ته په نکاح کړه ما ته قبوله ده نکاح وشوه یو د ده دا خبره چې قبلتو ایجاب او قبول دواړه شو قصه ختمه تاسو پوهېږئ که نه موبایل باندې وایي نکاح کېږي که نه موبایل ما یې نه کېږي مخکې مې ویلي که نه نکاح کې دا ایجاب کوونکې قبول کوونکې د دیو کلام به ګواهان په یو مجلس کې اوري او موبایل باندې ویډیو کال آډیو کال کې خو مجلس بدلی ها دا طریقه دې کوي که نه کومه چې دلته ذکر ده موبایل باندې دې ورته وایي جینۍ چې ته زما وکیل شوې زما نکاح ځان سره وکړه هغه هلک دې هلته ملګرو ته وایي هلکه ګواه اوسئ اشی مې ځان ته په نکاح کوږه بس وشوه تاسو پوهېږئ په دې پاتې شو وکالت او په موبایل باندې هم کېږي خو حق د غیر لازمه دی ګورئ ته واذا اذنت المرأة کله چې اجازت ورکو ښځې للرجل فرمان ته ان یزوجها چې نکاح وکړه زما من نفسې د ځان سره داسې لاټو غونته کي فقد هغه عقد وکړو بحضرت شاهدین د دوو ګواهانو په مخامخ باندې جازه جایز ده
امام ظفر رحم الله امام شافعي رحم الله ویلا يجوز دانه د جایز امام شافعي رحم الله مخکې کې منل ولی کې یو وکیل کې نه منی کا امام ظفر دواړه نه منی رحم الله لهما ان الواحد دا دواړه دلیل څه پیش کې تاسو ماته لګ برو ګورئ دا یو کس تاسو نشي کېدلی چې هغه مملکم جوړ شي بل مالکون کې او متملکم جوړ شي ځان مالکون کې اوس چې دا ترزوی دی ولی دی نه د جنۍ نکاح کوي دا مملک دی جنۍ بل ور کوي داسې ده او الټې ځان لکه نو څوم شو متملکم شو همدغه شان فرمان ته ویلي وکالت صورت کې چې زما وکیل چې زما نکاح وکړه نو مملک دی دغه جنۍ بل ور کوي ورسره متملک دی ځان لیم کوي توجه جي او یو کس مملک او متملک نه جوړیږي ځکه دا خو منافي صفات دي بل مالک جوړول خپل مالک جوړیدل دا منافي صفات دي کنه دي زه اوس د عبدالرحمن له کتاب ورکوم زه مملک شوم او دا متملک شو بیل بیل شو کنه رسېږي لکه دا به کوم نه د جایز چې به کې زه دا فرمان وکیل کملال شه دا کتاب پچا خرڅ کا او دای بیزان لوالی نیشي ځکه دا بایم دی او سره مشتری بمشي او حنا فتا سم منی چې به کنه د جایز پتن لګي پیږي کنه دا په ول مخ کې ویلو کزین کې می وګورئ وتا لو ما د امام شافعي دی امام ظفر رحم الله دلیل ان الواحد یو کس لا يتصور دا ممکن دا متصور کېدی نشي ان یکونه مملکا چې دا دی مالک جوړون کې شي او متملکا مالک جوړون کې شي لکه به کوم دانه د جایز امام شافعي رحم الله ته وایا اترزوی کې ولې جایز کې چې نکاح د تر لور ځان ته په نکاح کې هلته هم دغه شان دی کنه د تر لور د طرفه مملک ته خپل ځان د طرفه متملک دی هلته خو جایز غني ویږي هلته ولی دی ولی هلته ضرورت دی او دی وکالت کې ضرورت نشته لري الضرورت تقدر بقدرها دا ملو کنه 21 سپتمبر ماده کما دی الا ان الشافعي رحمه الله يقول في الولي کی وی جا جائز دا قول د ولي کی کوي د جواز ضرورت د وجنا لان ولا يتولاه سواه ذکر الولي ددن علاوه شته دی نه ولا ضرورت في الوكيل وکیل کی ضرورت نشته دی ضرورت خو به قدر ضرورت وي ولنا موږ ته څه ویلک برو ګوري جی موږ یې نکاح کې چې کوم نظام ته لګ متوجه شي دا مسله موږ وعده کړی و مخ کې نکاح کې یو جنې دا ما ته ویل فرمان کټ کړي ما ته ویل ما ځان ته بنی کاکا توجه جی یاد سی وای ما فرمان ته ویل هغه پلان کې جنې چې دا کنه هغه مال بنی کاکا دا مې وکیل جوړ کو وکیل دا فرمان لاړې هغه جنې ما د بنی کاک کړله نو په نکاح کې د احکام رجع وکیل ته نه کیږي موکل ته کیږي نکاح زما وشو لکه د فرمان وشو ما مہر په مال لازم شو که په فرمان په موکل باندې وته بور سره وکیل له جایزي فرمان لکه مال موکل له مال به جایزي تاسو پیږي کنه نو په نکاح کې د حقوق رجعه وکیل ته نه کیږي چاته کیږي لکه او دا وکیل چې دا خو تشر سپیکل او معبر وي حقیقت کې کار څوک کوي موکل کوي اوس پوه شولې اوس راشي ما ته جنې ویل ما ځان ته بنی کاکا ما وکیل کړی او ما ویل بس بنی کا مې کړه ځان ته متوجه شي نو دا د جنې د طرف از مملک نه مزه ته تعبیر کومه نور خو حقوق رجع بنی کا کې چاته کیږي موکل ته کنه نو موکل څوک د جنې دا نو مملک هم هغه دا او خپل طرف متملک کېما نو دواړه بیل بیل شو انا د الفاظ می شاده کول صرف تعبیر وی دغه د طرفه کو نور احکام هغه بیل دي زما بیل دي تاسو پیږئ نو یو کس کاغه اصل هم وی وکیل هم وی لکه ځان د پر اصل ما او د جنې د طرف وکیل هم دا جایز ده نکاح کې البته به کې نه ده جایز ځکه به کې ما فرمان ته ولل شه ازما لا کتاب قصه خوانی کې والا ضرور به معنی دا چې کتاب والی نو دکاندار روپۍ د دنالي کما نه بیلی وکیل نه بیلی په بای کې وکیل چې د عین مباشری عقد وی ټول حقوق رجدت کیږي م بیا بم دار اخلي پیسې بم عمدا ور کوي تاسو پیږئ کنه نو بای کې وکیل چې کنه دا بینه څوک وی عقد وی حقوق رجغت کیږي معبر نه نو کوس فرمان ما کتاب ور کړی مثلا دا خرڅ کا او دا ایزان لالی نو یو طرف تبایم دی او بل طرف ته سم شو
مملک متملک دی کې نه ده صحیح او نکاح کې خو صحیح پتہ نه لګي پوه شوي کنه اوره ولنا ان الوکیل فی النکاح دا خو معبر او سفیر وي والتمانع فی الحقوق دون التعبیر او منع چې دا کنه منافات د حقوقو کې دي چې حقوق با یو سړي ته نه راځي کیږي او نکاح کې یو ته نه راځي کیږي کنه تاسو پیږئ او تعبیر کې یو سړی کوي څه باک نشته دی کې څه منافات نشته تعبیر کې منافات نشته دی ولا ترجع الحقوق الیه ولا ترجع الحقوق حقوق ورجه نه کیږي الیه وکیل ته په نکاح کې چاته کیږي موکل ته کیږي په خلاف د بیعی ولی لانه مباشر ځکه هم حق عقد دی وکیل حتى رجعت الحقوق الیه د حقوق رجع هغه ته کیږي و اذا تولى طرفيه هر کله چې جنۍ ز وکیل جوړ کړم ځان د طرف په اصل د غیر طرف په وکیل دواړه طرفونه ماته شو کنه اوس کما صرف ویل قبل تو دا یو صيغه ایجاب هم دی قبول هم دی کله چې متولی د دواړو طرف شو نفقوله زوجت يتضمن الشطرين دواړو ته شامل له ولا يحتاج القبول ته محتاج نه دغه شان ولی کې مواترزي د ترلو نکاح ځان سره کوي قبل دی ویل د غیر طرف ولی د ځان د طرف اصل او دی بل مسله کې د جنۍ د طرف وکیل ځان د طرف اصل نور صورتونه مرضی به وایو کم صحیح دي کم نه دي پوه شولې کنه به